هر سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صفت باندې کتاب لیکل دی. لګلاړ شاه د بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها تبوس وکا. بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمایي عرب دستور داو معصوم کور کې پیدا شو وزدا معصوم د باندو ته لګو به اطراف ته به لګو ځکه باندو کې ابو هوا اوبو هوا صفاوي جب خالص وي په دغه خارونو کې خو یو جب سړی ته نه ورځي هر کله کې ولا خلک راغلي دي جب ګډه وډه شوی دا د طائف نه دیان راغلي. بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمایي ول زماوخه کمزوري دا زمون خر کمزور دی زمون نه قافله مخ کې لاړه مونږ شاته پاتې شو پلار کې رمان د شپر اغلاله سبات چې کله مکه مکرمه ته ورسېدو اطلاع راته ملاو شولا دایانو هغه زنانو هغه ماشومان د ځان سره وړي دي صرف یو ماشوم پاتې دی هغه ماشوم یتیم دی د وجنه چاور تسلنه ده کړي چون کې معاوضه ملاوي د امید نو د وجنه چاور تسلنه نه ده کړي دا غوي خیال دا دغه یتیم دی. مولانا ادریس کاندهلوی رحم الله سیرت مصطفی کې لیکي یتیم نو در یتیمو داغي خیال دا اوپر څوک پرورش کوونکې نشته دی پته ورته نه وه د کائناتو رب د کائناتو خالق د کائناتو مالک د دې په خپله پرورش کوونکی دی داغوی خیال دا و د معاوضې میلاوېدو امید نشته دی هغوی ته څه پته وه چې د دواړو جهانو خیرونه به د دې ماشوم سره کور ته راشي. بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی فرمایي د ګډې بلیج مسلمان ورور زه درته هغه الفاظ د هغې درورول غواړم او چې کله راغله ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغلم سپین رومال ور باندې خور دی اوده دی هغه رومال مې ورنه لرې کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې وغړولې بیدار شو ویل ما ته وکتله مسکې شو. بیبي حلیمه سعدیه فرمایي قسم دې یو مسکراهټ و چې زما زړه کې لارې جوړې کړلې هغه یو مسکراهټ و چې زه په خپل فیصلې باندې بدلولو باندې مجبور کړلم هغه یو مسکراهټ و چې ما فیصله وکړله ما خپل خاوند ته ویله ما ویل خاونده که هر څه کېږي معاوضه میلاوېږي که نه میلاوېږي پیسې میلاوېږي که نه میلاوېږي دغه ماشوم به خامخا د ځان سره بوځو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها په کور کې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی خور د بیبي شیمار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی خور دا مدت رسولا بل ورځ بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها خپل دغه لور شیما ته وی بچو ګډې بيزي بوسنا وخت دی هغه اصرار کوي مال زما رور راک محمد چې رضان سره وېسم ورته بچو ته برګړو بيزو خیال ساتي کې ضرور خیال بری ساتي لاړ شګړې بيزي بوزا دی ورته نه مور دغه سن نظم کما شوم رور مې سره لګي اگر اکه خزم ورن نظم. بیبي حلیمه سعدیه حیران شو څه چلې بچو ما هم په خبره پوه کا دی ورته بای زما دا رور دی د ګرمۍ موسم دی کله چې زه د خپل رور د ځان سره واخلم زم د برنس وری زراشي سایه جوړ کی زما سره زما رور را سره زلال شم زما ګډي بيزي په خپل زر زر ځان موړ کی زناست یما ګړو بيزو ته زما د ورتک ضرورت نوي هغه په خپل زر زر ځان موړ کی زناست يم د خپل رور د حسن تماشا کوم هغه ګړي بيزي ملک سات کی اگر راشي هغه يم زما د رور د حسن تماشا کوي پلار لاروي ام لار پرېګ دي مسافرم لار پرېګ دي هغه راشي زما د رور د حسن تماشا کوي مونږ ټولم دغه سيناسيو. محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف هر چا کړه توجه غواړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نمونه سیرت نگاران لیکي دي تر چا ذهن نو تله دا د نبی د عبدالمطلب صاحب زله کې الله رب العالمین ورا چولی وو چې ستار دین وسینم به بهر قیامت محمد او احمد صلی الله علیه وسلم دا نمونه چای خدي علماء په دې موضوع باندې مستقل کتابونه لیکلي دي ډېر په تفصیل سره زموږ یو عالم دی مناظر حسن گیلانی رحم الله خپل کتاب کې لیکي تاسو ګورئ محمد نقطه ور باندې څنګه چې په دې نوم باندې نقطه نشته لري دغه څه په دغه شخصیت دغه په ذات باندې څه قسمه تنقید نشته لري څه قسمه اعتراض نشته لري څه قسمه داغ ور باندې نشته لري څنګه چې محمد لفظ د نقطو نه پاک دی دغه څه هغه ذات څه قسمه ذکر نه پاک دی. تاسو ګورئ زوی محمد تاسو وای بیا وای ګورئ دا شونډ یو ځای شوی کنه
شونډې یو ځای شوی ورڅه که نه اشاره د دې ته محمد په ویلو سره چې څنګه دغه شونډې یو کېږي که تاسو راغی اطاعت وکړو پوره انسانیت مسلمانان به په دې باندې یو شي یووالی اتحاد به در پکې راشي او په سوونو زرګونو فواید د دغه بهرحال زما نه موضوع هریځي دویم نمبر د محمد او احمد نامه چا ایښې ده الله چا ایښې ده دا من جانب الرب و من جانب الله دویم نمبر د محمد او احمد نامه سره پوره تفصیل لې بکې هغې ته نظم تا چې په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات د چا صفت شوی مخلوقاتو کې چې د ټولو نه زیات د چا احمد ویل کېږي هغه ذات ده چې په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات د الله رب العالمین صفت بیانونکی او یقینا نبی علیہ السلام حقیقت کې واقعتا محمد او احمد صلی الله علیه وسلم په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات د الله رب العالمین حمد بیانونکی او یقینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حمد دغه صفت په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات شوی دی او کیږي ور قیامت به سبا پور ان شاء الله نوونه په معنا پوه شوي دریم نمبر پدې کې راز پکې سو الله رب العالمین په کائناتو کې دومره نمونه کې دغه دوه نمونه ولې خوښ کړه ولې منتخب کړه علما لیکي سیرت نگاران لیکي تاسو وګورئ کله چې یو مجلس ختميږي یو کار ختميږي اسلامی او شرعي طریقه دار چې د الله په حمد سره ختم شي پس سره مروټي اخرو دعا وایو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين مونږ شپې ود شو سار پاسېګو اسلامي او شرعي طریقه دا چې دعا وایو الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور جنتيان جنت تلاړشي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء رب ذو الجلال حمد بیانې نبی علیہ السلام پر رسالت سر تور سیدا قران راغه فسبح بحمد ربك استغفره انه كان توابا کله چې مجلس ختميږي سبحان ربك رب العزه اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين د رب حمد سره ختم شي د محمد او احمد نامو کې راز داو فلسفه کې داوا الله د کائنات سلسله چې شروع کړي وا الله د انبیاء کوم سلسله چې شروع کړي وا چون کې دغه امت اخرنه امت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ارسلت الى الخلق کافتا وختم بی النبیون الله زپور انسانیت تر لګلې ما په ما سره په ما باندې نبوت ختم کړل دي زاغه اخرنه خختم چې یو محل جوړل یوه خختي زې پکې باقی ده هغه یو وخت زوم الله په ما سره غ تعمیر مکمل کو کله چې دغه سلسله الله رب العالمین نور ختمي نور نه ساتي دین پس بل امت نشته ره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نرست بل نبی نشته ده چون کې دا اخرنه امت اخرنه نبی دین پس الله دنیا بعد ساتل نغواړي دین پس قیامت راځي علما فرمای علما سیرت نگاران لیکي د وجه محمد احمد کې خودو چې الله رب العالمین د کائنات دغه سلسله نور قائم ساتل نغواړي نبیم اخری ده امت هم اخری ده د وجه نامه هغه کې خودو چې باغی کې رحمت معنا موجوده وا ماوته ته ترغیب راکو خپل کوایف سیټ کوا باس تبلیغی ملګری وای کنه چاچا کوای پوری دی ارادي و فرمای الله رب العالمین ما تا ترو خو بس کوایف چا پور بس کوایف برابر وای نور تشکیل لري دي زین اخرت طرف دا او محترم توجه غواړم ما ویل صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چا کړی دی هندوانو کړی دی سیکانو کړی دی انګریزانو کړی دنیا کې دې څوک شته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت نه دی کړی یو قوم یو مذهب یو دین والا دغه سینشتره هغه کتابونه لیکلي او محترمو دې ته عشق نه ویل کی عشق او محبت در دوه سيزونو تقاضا کوي زموست اول نمبر قربانی اول نمبر اطاعت دویم نمبر قربانی اول نمبر قربانی دویم نمبر اطاعت او قربانی چې کله دواړه ورسره یو ځای شي دغه عشق رسول جوړ شي نبی رسول الله والسلام صحابه کرام در نبی علیہ الصلوۃ والسلام شقانو کنو کائناتو کې دغه نه زیاته شقان سوب کې دیشي کائناتو کې دغه نه لوی شقان سوب کې دیشي یقینا نشي کې دی کتر صحابه کرامو ژوند او زندگی وګوري تقریبا مستقل موضوع غنټو ور باندې خبره کې دیشي د وحد جنگ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته وای
لاړ شه سات تلاش کې سات چرته دی دیوی چې کله لاړم سات می شهدا زخمیانو کې وکړو ملاو نشو شهداو ته ورغلم تلاش می کو سات پدیزی کې پروت دی معمولی صاحب کې دا ول ما ورته आवाज ورکو ساده ول دې جواب راکې خو جواب نشي راکولې به مې ورته ساده نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر تلاش د پر لګلې ما ستاته بوس د دواړو جهانو سردار کهو پته سلام وایو ما ته وی سات چې چرته بیا مزه زما سلام ور باندې وایا ول زتا تر اغلم ول کله چې سات د الفاظ واوریدا د بجلی غون تکي کرن پکې راغللې را پاسې دو ما ته پلان کیا کله جلال شي زما قوم انصار برا جمع کې د وحد میدان دی ورته وای زما قوم انصار برا جمع کې انصار ته وای او انصارو مون نبی علیہ السلام سره لوس کړو احدم کړو چې مون بر ته حفاظت کوو خبردار سلور طرفونو ته ودرېږي د محمد رسول الله داغي حفاظت وکړي دشمن تکلیف پر ول رسي ورنه قیامت پورز به الله دنه تبوس کوي سات شهید شو په حالت کې سالا اړه په حالت کې جام شهادت نوش کو هغه صحابي راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای سات اخیرنه پیغام دا پرې خو دو په دغه حالت کې شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب شو سرو کې اوخ کی راغله اسمان طرف ته سر اوچت کو یا الله زره سات ناراضی یم تر سات ناراضی شي لال سره هم مرنه تاسو کا احد د جنگ نه خبر راغی ول نبی علیہ السلام ان محمدن قد مات شیطان आवाज ولګو صلی الله علیه وسلم یقینا صحابه زونه ور باندې دردېدلی وو هغه وخت کې شیطان ناره لګول دی وخت کې شیطان ناره لګي وایي کنه په عقیده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دنیا کې مرګ راغله دی نبی علیہ السلام ته دنیا کې مرګ نبی علیہ السلام باندې دنیا کې مرګ ها د مرګ نرسته په خپل روزه مبارک کې حیات ته جون ورته حاصل لې د من نرسته په خپل روزه مبارک کې حیات ته جون ورته مدینه منوره ته تللی الله تعالی دې موږ تاسو ټول بار بار بوزي امين زمون په قهو دام لیکل دي حدیث نه چې چا درته سلام و چې زما سلام نبی علیہ السلام ته ورسوا پتا تا ورته هاو کو واجب دی پتا چې سلام ورسېل سلام به ورسېل تا او فقهاو دام په اتفاق سره لیکلي سلور مذاهب متفق دي الته چې ورشي سلام وکي یا رسول السلام علیکم یا رسول الله السلام علیکم یا نبی الله السلام علیکم یا حبیب الله او بیا د شفاعت درخواست هم وکا یا رسول الله اسالک الشفاء زره شفاعت درخواست کوم ما د پاره د الله نه دعا وغواړه استشفاء د قبر نبی صلی الله علیه وسلم مستقل عنوان راځي تفصيلات ور باندې موجود دي خپل روزه مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګورې محترم زموږ عقیده ده عدل د جماعت وایو درود شریف در پرشتو په ذریعہ نبی علیہ السلام ته رسول کیږي د پرشتو په ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الته روزه مبارک کې تاسو ګورئ الله دې مو تاسو بیا بار بار بوزي روزی مبارک سره ورشي الته درود سلام ولولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل اوري قبر ته چې نږدې ورشه په خپل اوري د لری نه په خپل نه اوري د لری نه پرشتو په ذریعہ ورته رسول کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتى ارد علیه السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان لله ملائکه سبحان الله د پاره پرشتي دي سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام زما د امت سلام ما تر رسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای څوک زما روزي مبارک تراشي سلام مو کې جواب ورته ورکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صلى علی عند قبر سمعته ومن صلى علی نائن ابلغته څوک زما قبر ته نږدې راشي دلته درود او سلام وای زه په خپل باندې اورما سمعته زه په خپل باندې اورما سمعته زه په خپل باندې اورما طبرانی کې حدیث موجود ده نبی علیہ السلام فرمای عیسی علیہ الصلوۃ والسلام براشي ثم لئن قام على قبري باب زما قبر تراشي فقال يا محمد ما تبو اے محمد صلی الله علیه وسلم سلام بوکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زبر ورته جواب ورکما توجه ما دلته مدینه منوره کې وای ما تو اداره تو استاسا قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوري مورته روزي مبارک د جنس دی راشي دلته اوري حدیثونه ثابت دي مورته راوړه حدیثو کتابونو لایبرری نه راواخل زدر ته کلاو کم
ما ورته حدیث د ابو داود شریف په یاد وایو ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روح حتى رد علی سب درسلوه حدیث دی ور باندې سمرا در شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم الله فضائل حج را واخلا آداب مدینه منوره کولاو کا هغه کې ملي کې کله چې روزه مبارکه ته مخامخ راشي په ادب احترام سره ودرېګا په زور आवाज م په زور کوا په قلارا په دومره आवाज سره چې نږدې مخامخ کس د आवाज اوري आवाज م په زور کوا اعمال بدی برباد شنس د قران موجود دلته لیکل هم دی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون دلته ودرېږي په دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو درود او سلام برای راس مخامخ اوري چالي کلی دي حضور چالي کلی دي شیخ زکریا رحم الله لیکلی دي استاذ الله کو خیال ساتي دلته پنځبریانو بنوم باندې راشي توحید او سنت بنوم باندې امت گمراه کوي اکثر تبلیغی ملګری لاس کې واخلي زه تبلیغی ملګرو ته تور نه تبوسو کې دغه پنځبری ستا نصاب ته شرک وای کوپر ورته وای تا تبلیغی مشرک کافر ګڼي قسم دې مشرک کافر دي ګڼي ور یاد وساته اته سره کسی در سره ناس دغه شیعه په شانتي تقیه باز دي اته پتر زما توحید د دې سي پوری دې ډوډۍ می بندي کی جماعت نه وباسي هلته یو 20 کال تیر کړو مقتدیان امام سره ول چلې تمره سره تل او سي روزه تمره مرته بده مدو کیه مرته به یو کاغذ تحریر وکړو زموږ تیری مې رساله کې مګه تحریر تفصیل سره شای کړو مرته په دې ورنه تلیکل واخله فضائل حج فضائل درود شریف فضائل صدقات فضائل اعمال در تبلیغی جماعت نصاب چره دا ټول صحیح دی کنه حق دی کنه ما ورته دې تلیکل واخله چې په تبلیغی جماعت په دې نصاب کې څومره قائد نظریات لیکلي دي دا ټول صحیح دي دا نه شرک غنم نه کفر غنم نه خرافات غنم نه بدعات غنم څوک چې دا شرک کفر بدعات غني ځکه سړی گمراه غنم چې ورغه هغه لور کوم رسې په دې دسخت وکړه ته غوښم ځان ته تبلیغي وکړي چې تبلیغي شیخ زکریا صاحب رحم الله خو منی کنه معنی به کنه منی ورته دا واغله شیخ صاحب چې واغستو لکه زناور وانت کې غسی وتر نه بس دا واخلې چې خپل کار کوي بس به په دې وخت کې پته ولګي تبلیغي ملګرو ته هم دوه کېږي ما به د اساس باندې ځان ور برحال ما ته وی حدیث ورته ما ابو داود شریف ولوستو نو ما ته خو پیش کیږي کنه مرته من صلی الله علیه ان قبر سمیته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خپل اورم دې حدیث کې تعویل کې امر تل تانه د بوسکم د دومره خلک چې راولي په باب السلام باندې شپو ورځ نه بل ورځې د ټیم وګوري نه بل شپې چا خالی شوی نبی علیہ مشرق مغرب شمال جنوب نه مسلمانان راضي روزي مبارکي ته مخامخ راضي سلام کې مورته کې پیش کېدو خبرې خو پیش کېدل خو پاکستان نم کیږي پیش کېږي خو بیا هندستان نم د افغانستان نم د خلک په باب السلام راضي دومره تکلیف برداشت کړي څه مطلب دی ځانو ساتي د خلکو نو په خپل عقیده نظریه باندې کلک ودرېږي به ان شاء الله هم برزان نه حقيقي عاشقان جوړو ان شاء الله سب جوړو برل عرض میں کہو ام عمار رضی اللہ تعالی عنہ تبوز وکا د احد میدان आवाज راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو ام عمارہ واپس ادلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح دې نه شهید شوه زلت تسلی نه کوي قافلې د مجاهدینو صحابه را روان دي مدینه منوره ته ام عماره بهر راوتله کله چې را روانه ده ته ام عماره زله صبر نه کوي یو چانه تبوس کې نبی علیہ السلام په سهال هغه ورته نبی علیہ السلام روغ دې را روان دي دا ورنه تبوس کې ام عماره دې ورته ام عماره ما ورته وي د خاون لاش تر احد میدان کې په وینو کې سر پروتو دی وي پروا نشته مخ کې اطلاع ملاويږي تسوی لاش تر احد میدان کې شهید په وینو کې سر پروتو مخ کې سي پروا نشته ورته وي ضرور لاش دے د احد میدان کې په وینو کې سر پروتو پروا نشته مخ کې زی کله چې نبی علیہ السلام نظر ولګېدو د ګړي بلوچ مسلمان رو را ساجب جمله کې بډای ویلا زما استا غیرت عشق بیداری زما استا په محبت باندې هغه الته نشان سوالیه نشان ودرې هغه بډای خاون پروا نشته د بچي پروا نشته ضرور پروا نشته کله چې نبی علیہ السلام نظر ولګېدو یو جمله فرمایل کل مصیبت بعد محمد صلی الله علیه وسلم سهل کله چې نبی علیہ السلام روح دی بیا د بچی سانا بیا د زوی بیا د رور تکلیف برداشت کول هیڅ خبره نه دی آسان کار دی نبی علیہ السلام غم نشو برداشت کول نور ټول غمونه برداشت کول ورته بیا آسان دی او محترمو ځان قربانون کې نن موجود دی الحمدلله حضور الحمدلله
اغزان قربانون کے علماء دیوبند دی سوک دی لاړ شه زمونږ د 1952 تحریک وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس تحریکو قسم دی هغه سپینګریم دی یو سپینګری عدالت ته راغی هغه ملګرو ته 10 کاله سزا واورېده ته 8 کاله سزا سپینګری په جړا شو جج ورنه تپوس کې بابا ولې جاړې وای زما سره زما شان مناسب کار ونه شو ولی سزا زیاتر نه سزا زیاتر نه ده سزا کم ده او دنیا کې دې خلک بسنګ را پیدا کی چې هغه ته تکاله کې دی واور ولې شو په جړا شو او دی بابا ولی ورته عاشق رسول یم زما ملګرو ته 10 سال سزا واور ولې شو ما ته 8 سال سزا ولې واور ولې شو هغه بډا احتجاج کوي 2 کاله سزا دی ما ته نور هم زیاته کړی شي قسم دی زمونږ دغه قافلې د علماء دیوبند کې خلک هم امام شریعت سید عطاءالله شاه بخاری صاحب رحم الله قیادت کوي هغه خلک هم پکې وو یو سپینګری د 10,000 شهیدان په دغه ورځ باندې په لاهور کې شوي وو سپینګری راوځي هغه خپل سینې نیسي ګولۍ ته کور کې یو ماشوم بچی دی 5 ساله بچی هغه بچی راواغستو ضمیر نه ګواره کوي چې د رسول الله د ناموس خبره دی زما 5 ساله بچی دی کور پاتې شي هغه بچی په وګ کو بهر راوتلو ریډ زون کراس گو پلار وای 85 ساله بوډا وای ختم نبوت هغه بچی وای زنده باد پلار وای ختم نبوت هغه 5 ساله ماشوم وای زنده باد یو ګولې پلار پسینه ولګېدو یو ګولې هغه ماشوم پسینه ولګېدو دواړه پس مکر اول ویدل اسمان هغه منظر هم کتلو چې رسول الله د ناموس د پاره 85 ساله بوډا 5 سال ماشوم په وینو کې سر پس مکه باندې پروت دی قسم دی قسم دی دلته خلک موجودو دلته خلک موجودو یو نوجوان روان دي کتابونه ورسره دي اڅګوري دغه حالات ګوري کتابونه گزار کړه چاورنه ته بوسو کو سکے دے بہت پڑھ لیا اب عمل کرنے کا وقت ہے مخکراغه برا پتون یو ګولې ولګې دو یو پولیس را اوچت گو اگر پولیس ترس مری غن تکی گلجدار الفاظوں کے وہی ظالم ران پر کیوں گولی مارے عشق مصطفیٰ تو سینے میں ہے ایک گولی سینے پہ مارو تاکہ دل کو سکون اور آرام مل جائے یو دیوان وار روان دے دا ریڈ زون ایک چغی وہی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پولیس راغلا وہی گزار ورکے دا وہی ختم نبوت زندہ باد اگے وہی دے وہی ختم نبوت زندہ باد اگوی چوت کو گاڑی دے روا چاہو گاڑی کے مستانہ وار نعرہ لگئی ختم نبوت زندہ باد اگوی دا ٹوپک پر کنداغ وہی دے وہی ختم نبوت زندہ باد بدن وینشو دا ختم نبوت زندہ باد ناری نبندی گی جج تے مخی تود رہو اگر پوچی جج ورتوئی اگر پوچی جج تے ود رہو اگر مخی تبیان نعرہ لگئی ختم نبوت زندہ باد اگوی 1 سال قید سزا و ختم نبوت زندہ باد اگوی 2 سال قید سزا دے وہی ختم نبوت زندہ باد دے سزا 30-20 سال تور زیدہ بیاوی ختم نبوت زندہ باد اگر جج ہوئی اسی باہر لے جا کر ابھی گولی مارتی جائے وسے باہرو باسی پا گولے اولی قتل کئی اگر مستانوار زورو سو مسلسل ہوئی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اگر جج ہوئی یہ تو پاگل ہے یہ تو مجنون ہے اسے رہا کیا جائے اگر بیاوی ختم نبوت زندہ باد الحمدللہ مونږ په دغه تحریکاتو کې علماء دیوبند مولانا محمد علی جلندری رحم الله سن کې وزي دراغه بیان کوي سن کې وزي کې یو پولیس افسر کاغذ ورکو حضرت جی قادیانیت خلاف سموای دلته قادیانیان راغلي دا حالات دي دادي مولانا محمد علی جلندری رحم الله ورته حالات تاسو کنټرول کوي حالات نشي کنټرول ول به تاسو رقم مرز علاجي هغه ورته وایي حالات زمون په وس کې ندي دیراغ جمعان تا 20 منٹ اخبر وسیعت نامو ولیکل بیسٹیج تراغے ودرد ہوئے فرمائل ہاں ہاں اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب محمد کے قسم ہم نے قتل ہونا سیکھا ہے
अगर उन्होंने दरिंदगी से हमारी जबान को रोकना सीखा है तो रब्बे मोहम्मद की कसम हमने हुजूर की नामूस के लिए कुर्बान होना व शहीद होना सीखा है। जब कम कम तातर उलमाई देवबंद कसम दे पंगारुनो बांधे प्रातः हुआ हुई खपल नारन हो बंद खड़ी कसम दे जोड़न कड़ी उबर बंद कड़ी हो अवी द रसूलुल्लाह द नामूस नारन हो बरेखी ज़वानानो रसूलुल्लाह द नामूस हिफाजत बकवी इंशाअल्लाह आदि फतवे को लगी की गुस्ताखी अदीविश के रसूल दावी रबीउल अव्वल की दार बरसात मेंढ को गन तक रचत से टोल काल ये ओल असमाज द रसूलुल्लाह मुखालफत रसूलुल्लाह द नामूस द पार जिकम खलक टोल असमाज दी जंगुन कई तहरीकुन चलई अरे दिव बनिस गुस्ताखान से दिव इश्क रसूल से शेशी अलतबे नरवा लगावा अलतबे नरवा लगावा अलतबे नरवा बस दावाम माल पस तरीके सर लुटल लदी पिरानो कसम ने मां कितली दी दिव बजट पदे पर रबीउल अव्वल की पूरा की काकारा का दोला का अबल तो दोला करा का और ते तकम घटा शकी रसूली उधरे ला के तम अच्छा वकना ना ना करोड़े रजम मतलब 1 लाख 2 बांध दिल तबे नरी चाप की 1 लाख 2 बांध दिल ते दिगुना में गुना बांधी की नौरी ब्याख पले गेड़ी तो वो टोल काल लगा बजट पदे चलेगी मां कसम देर पिरान कतली दी पदे नौखार पदे टोल लार बांधी पदे जित गुरे दा मुसीबत थे उच्चगी बा उलमाई देवबंद 12 में अशरे बसाल के अल्हम्दुलिल्लाह द रसूलुल्लाह सीरत बयानई उलमाई देवबंद 12 महीने द रसूलुल्लाह द नामूस द पारा कुर्बानी वर गई जब गुलिस्तान पे खजान आया तो खू हमने दिया तो गुलिस्तान चिकल खजान रागो द विनी जरूरत शो बे मोंग देवबंदियान मौजूद हो वस चिकल वखरा गए आशिकान रसूल अग जुमुंग गुस्ताखान रसूल शो दा जिब खबर अदा कसम दे पदी मल्क के बदे वतन की अगर वक्त कादियानी तक काफिर वेल जुर्म हो कादियानी तक काफिर वेल जुर्म हो हम दे दल काफिले सरखेल इमाम शरीयत सईद अताउल्लाह शाह बुखारी अदालत रहो वक्तो और तो शाजी जे पसेर कादियानी तक कुफर नारे तलगे दगत देवबंदे बहादुर जर्नेल वर्तवई हाँ हाँ मैंने कहा है और जब तक जिंदा रहो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौक चौराहे पर कादियानियत के कुफर को बयान करता रहूंगा। अगर जिंदा नहीं रहा तो मेरे कब्र पर आओ, कब्र पर खड़े होकर पहुंचो, इंशाअल्लाह मेरे कब्र का जर्रा जर्रा पुकार पुकार कर जवाब देगा कि कादियानी दुनिया का बदतरीन काफिर है। लाड़ से तबोसो का दगी समलई न काफिर अकलियत मंजूरी दो मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहीमुल्लाह मखीत वलाड़ो सो को लाड़ो ननम कर वखु कमरान दना मूसी रिसालत सर चेल चाल कई मखीत वर अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम वलाड़ दे मखीत वलाड़ दे अल्हम्दुलिल्लाह रुस्त शबी नदी ओ मोहतरमो रिजवानानु छापा गलत लार रवान खड़ी जबखबल जवानानु शक न कोम यकीनन से दगम धोखा कड़ी दे रवान शबी दी ओ जवानानु द रसूलुल्लाह ज़ात ज़मंग द पार आखिर नहीं सहारा दा इस्तदे बल सहारा पूरे तुम रजान में कमजोरी का वही अगर शराबी हो शराब जाम इसके लो शराब पर नशे के हो ये सही पर से पास है तो पाया मोहम्मद पबारा की सबे अगर ख्याल दा हो कि देश नबी अलैहि सलाम पबारा की गलत खुलो गजई अगर वर्त जवाब वर्क पास दु योशे उचत को दई पदा सर बंदे हुए सो वर्त वही शराबियम यमा गुनाहगारम यमा खताकारम यमा सियाकारम यमा खुजालिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जमन आखिर नहीं सहारा दा आखिर नहीं सहारा अमरान अगस्तल वाड़ी बल से सहारा दे मुंग बसदो कशु मो वजीर आजम से खिस्ता बयान को कार मुतकी खबर है वही जमंग ज़िल्लत दर्दीगी सुख द नबी सलाम पशान गुस्ताखी यकीनन ज़रूर हम दर्दीगी जमंग ज़रूर तर्जमानी हुआ वज़ीर आज़म से मुंग हक लरूद तबूस आसिया मलून द ताप दवर की रिहाश वाला तायल ते इकरार रोको पे यूरोप के जमा के जज्बाती नौजवाना नखवा देखो अगला दाम तेरे हाकला अब्दुल शकूर कादियानी द ताप दवर की रिहाशो वजीहुल हसन द ताप दवर की रिहाशो 5-6-7 साल जेल के तेर कड़े अदालतों ने वर्त 5 सजा वरवलेवा और सलवे गुस्ताखान बल लिस्टे वरकड़े दागा नूर उम्र हकी गया इंद गुरु बोर्ड दगसी अगर रसद गम रजवा तासु तो मौजवाना मुसलमाना से पेगोर दरकुम पेगोर मासर बल अल्फाज नशदरे ज पेगोर दरकुम कसम दे अब्दुल शकूर कादियानी च ट्रम्प तलाड़ो अमेरिके था ट्रम्प दगसी पातिहाना अंदाज सर नासो
دا ورته خپل مظلومیت اوري د پاکستان خلاف شکایت کوي نن ټرمپ فاتحه نه انداز سره ناس ولید رسول الله ګستاخ ریا کو نبی علیہ السلام تر فرشتو په ذریعہ باندې اطلاع خبر رسیږي اعمال د امت اجمالاً پیش کیږي زموږ عقیده ده نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم خبر ملاو شوی د فرشتو په ذریعہ نن به نبی علیہ السلام په ځل ستیر شوی څومره بدر دی دلې سه احساس هم کړی دی د کرتارپور چې ګلاوی د سکانو سره نه ده د سکانو قادرانو د پر مشترک سټیټ دی روان دی مسلمانانو ویښ شي بیدار شي د ود کېدو وخت نه دی خپل علماء ملګرتیا وکړي کلک پسې ودرېږي روان دور کې به اسلامي پاکستان به نه سیکولر پاکستان به دلته بیا د ناموس رسالت ناره لګول جرم وي دلته بیا د رسول الله د ناموس خبره کول نعوذ بالله جرم وي دلته بیا د ختم نبوت خبره کول جرم وي دلته بیا مدرسه جرم وي دلته بیا ګیره جرم وي دلته بیا پګړی جرم وي دلته بیا د دین خبره کول جرم وي غواړي چې دا جرم شي غواړي چې دا جرم شي بیا علماء ته کنزل مکه وي ګوره بیا د علماء لمنې ونیسئ لاسونه ونیسئ قسم دې دا د دې لپاره لګیا دی بل څه نشته دی تا خو ډېرې چغې ووالې بس مړه اقتدار جنګ دی مولا هم لګیا دی خو مولا باندې څه زور ورسره به ناست وي ملګرتیا به یې کړې وې که نه غټ غټ ټاپرونه پیشکشونه خو دې هم ورته وکړله بار بار پسې راغلله محترم دا زموږ د دین د رسول الله د ناموس خبره ده کلک به ورسره ودرېږو انشاءالله علماء دیوبند لمنه به کلک نیسو انشاءالله د 2 نمبره شقانو نه به هم ځان ساتو د 2 نمبر موحدینو نه به هم ځان ساتو موږ به علماء دیوبند په دغه لار باندې کلک اوسېږو انشاءالله زور انشاءالله نانا خصم په زور انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا دی وای چې پی ټی آی والا وای چې ستاسو ازادۍ مارچ ناکام شو نو خو اسلام د تحفظ د پاره او کغه ناکام شوی ستاره ملک اسلام ناکام شو نعوذ بالله تحریکونه چې ورځي اخلي صدر د صرف دومره د کال د نوي کېدو انتظار وک د کال د نوي کېدو انتظار وک ان شاء الله بیا درته پته ولګي څه شوی دي څه اثر پاره چې وتی و کنفرم شوی دی اعلان ہے باقی دی ان شاء الله بس لګ انتظار ورته وک بیا ورته پته ولګي مولانا فضل الرحمن طهراوی وونکو سو کم دی مولانا فضل الرحمن صاحب امام العلماء دی 16 لاکھ علماء ور باندې اعتماد کړی دی سیاسي اختلاف په خپل ځای باندې او چې ته بسې کنزل کې ما ته خو تا خو حق ګڼم خو فضل الرحمن صاحب نه منم دا علماء چې څوک دي جنازې کې دی ته حق دی منو خو فضل الرحمن صاحب نه دی ټولو منل دی ته ولې نه منل دیونه خبرېږي مونږ وایو هغه زمونږ امام دی قسم دی زما دا ګیره پګړۍ زما مدرسه زما جماعت زما مرکز د مولانا فضل الرحمن صاحب مرهون منت ته هغې تحفظ کوي باقي کې به تا بد لګېږي الله دې تا ته عقل درکړي بعضې زمونږ د الحق علماء دیوبند پیران شته دی مولانا فیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه دغسې مولانا فیر سید مختار الدین شاه صاحب دلته مولانا سید الله شاه صاحب دلته بچار صدیق کې نږدې مفتی عبدالله شاه صاحب مفتی ګوهر علي صاحب زموږ د علماء دیوبند لوی لوی خانقاهونه دي پیران دي د هغوی سره تعلق وساتئ اخوا دې خوا مه کږېږئ خوا دې خوا مه ځئ